من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأنعام ومسپارا آيات نمبر 42 ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. د دې نه مخکې آیاتونو کې الله پاک جل شانه د عذاب د راتللو احتمال بیان کړو او دې آیاتونو کې د پخوانی خلکو د واقعاتو حواله ورکول کېږي چې پخوانی زمانه کې عذابونه راغلي دي خو د عذاب د راتلو طریقه به دا وه چې کله بس خلک ګمراه شول د الله نه به واوړېدل راه راست طرف ته به نه راتلل نو الله جل شانه به په معمولي غونډه کې تکلیف راوستو معمولي غونډه تکلیف د بیماری دغه رنګ د مال د تنګۍ تکلیف د غریبۍ تکلیف په راوستو نو چې دې سره به دا خلک زړونه به الله طرف ته راوړېدل عام طور په بیماری کې سړي ته الله را یادېږي په سخته کې الله را یادېږي نو چې دوی به الله طرف ته رجوع وکړله صحیح مسلمانان به شول نو بس صحیح مسلمانان بشو الله به عذاب را نه وستو او کوچره په دغه تکلیف کې جسمانی تکلیف په الله را وس مرزونه وغیرہ مالی تنګي به پیرا وستا او دی به بیا الله طرف تر اون ګرځیدل توبه به اون وستلا په الله او په پیغمبرو په کتاب باندې به ایمان را نه وړو نو الله بیا دویم قسم عذاب را وس نو دویم قسم عذاب به د خوشالو د فرحو به هر قسم نعمتونه به الله پاک جل جلاله وکړل نو چې کله به هر قسم نعمتونه وکړل نو دیو په خپل نعمتونو کې مستی به شروع وکړل نو دا دویم قسم امتحان دا د نعمت امتحانو چې دی الله شکر ادا کی په خوشاله کې ته الله را یاد شي په غم کې خو ته را یاد نشو کې دی په خوشاله کې الله طرف ته رجوع کی خپل منعم او خپل محسن او پیجنی د الله شکریا ادا کی نو دی به چې کله په دغه کې به سم شو ټیک ته خو په دغه کې به سم نشو نو بیا به فورا الله پاک جل شانه عذاب راوست او بیا به ټول چې کوم دې دړې وړکل یو کس په کې پرې نه خو چې څومره کافران به ټول به چې کوم دې تباہ او برباد کړ لومبي امتحان د غریبۍ او دغه رنګ د جسمانی تکلیف د مرزونو امتحان دې سره به ټیک شو نو ټیک ته عذاب به منی شو او کو دې سره به ټیک نشو نو بیا به الله پاک فتحنا عليهم ابواب كل شيء رازي د هر یو سیس دروازې و به الله کولاو کړ چې کله به هر قسمه دروازې کولاو کړلې نو کو پدې کې بسوک الله طرف ترالل نو الله به معاف کړل او کنه پدې کې به نور مستیو به پیدا شو ځکه چې عام طور ډیر ګناونه دي چې انساني د غریبۍ د وجنه نشي کولای د بیوسۍ د وجنه نشي کولای هغه وخت د موبایل لانه وراوته زموږ استاد به دوا کوله وی الله شکر دې چې وسترال نه درا کړ دښونه بو موبایل لا نه وي نو کومال الله وسره نو به ماډه شغستي خو زمون وس نشته د دې وجه خسړی نو ډیر سيزونه د سيدي چې هغه د غریبۍ د وجنه او د بیوسۍ د وجنه انسان نشي کولی چې الله ولا مالداري ورګي د سر بیا ډیر تکبر انسان کوم پیدا کیږي او هر قسمه ګناه بیا دې کولی شي دا بیا ډیر سخت امتحان دی نو چې دغه کې بدی مسل الله طرف ته برا اون ګرځیدل نو فورا به الله غضب راوستو ټول به نست او نابود کړ وسنی کفار ته به دا تنبیه ده چې تاسو سم شي الله طرف ته راشه کو نه راځي نو تاسو هم دک انجامي
کوم چې د مخکنو قومونو انجام تیر شوی دی. نو فرمایي الله ولقد ارسلنا او په تحقیق سره مونږ پیغمبران لیږلي دي الی ډیرو امتونو ته من قبلک ستانه مخکې ای پاک حبیبه. نبی رسول الله الله فرمایي ټول امت ته الله فرمایي چې ستاسو د دې امت نه مخکې مونږ نورو امتونو ته هم ډیر پیغمبران لیږلي دي. فاخذناهم بیا مونږ ونیول هغوی لره فاخذنا بیا مونږ ونیول هم هغوی لره بالبأساء په سختو سره. بأسا دا مالی تکلیف ته ویل شي مالی تنګۍ ته ویل شي غریبۍ ته ویل شي. بالبأساء په مالی سختو سره والضراء او په جسمانی سختو سره. ضراء دا بدني تکلیف ته ویل شي بدني سخت ته ویل شي. والضراء او په بدني تکلیفونو سره بیمارو سره مو ونیول. د څه دپاره لعلهم یتضرعون دپاره دی چې دوی الله ته زاری وکړي دی الله ته عاجزي وکړي. یتضرعون عاجزي کول الله ته. الله وی مونږ د دې دپاره په سختۍ راوستلې چې دی ما طرف ته رجوع وکړي ما ته عاجزي وکړي زه معاف کړم. ځکه دنیا دارالعمل ده دلته الله جزا او سزا نه ورکوي خو دا کوم تکلیفونه چې راولي د دې دپاره الله راولي چې دی ما طرف ته رجوع وکړي. بل آیات کې الله فرمایي ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم يرجعون. الله فرمایي چې مونږ دې ته دا کمزوري عذاب د لوی عذاب نه مخکې ځکه سکو چې دی ما طرف ته راوګرځي الیه یرجعون. الله طرف ته واپس شي الله طرف ته راوګرځي دې دپاره نور عذاب نه دی خو دا عذاب چې سخته چې الله راولي د دې دپاره راولي دا بدله نه ده د بدو اعمالو. بدو اعمالو بدله هغه به الله جهنم کې وري قیامت کې. د نیکو اعمالو بدله دا به هم الله چې کوم دی په جنت کې ورکي قیامت کې. خدای هغه نحوست دی او دا الله پاک د دې دپاره به دا سخت راولي چې دی ما طرف ته رجوع وکړي. ولقد ارسلنا په تحقیق سره مونږ پیغمبران لیږلي دي الی ډیرو امتونو ته من قبلک ستانه مخکې فاخذناهم بیا مونږ ونیول هغوی لره بالبأساء په سختو سره په مالی سختو سره والضراء او په بدني سختو سره لعلهم یتضرعون دپاره دی چې دوی الله ته زاری وکړي. فلولا اذ جاءهم فلولا پس ولې نو اذ جاءهم هر کله چې راغی دوی ته بأسنا زمون عذاب تضرعون چې دوی عاجزي کړې وي. نو فلولا تضرعوا ولې دوی عاجزي ونه کړله. اذ جاءهم بأسنا هر کله چې راغی دوی ته زمون عذاب ورته راغی دوی عاجزي ولې ونه کړل سختۍ به مونږ راوستلې بیمارۍ به مونږ راوستلې نو دوی ما طرف ته رجوع ولې ونه کړله ما طرف ته عاجزي ولې ونه کړله. نو فلولا تضرعوا دا دواړه چې یو ځای کې نو بیا معنی ډېره اسانیږي. فلولا تضرعوا ولې دوی عاجزي ونه کړله. اذ جاءهم بأسنا هر کله چې راغی دوی ته زموږ عذاب. نو فلولا پس ولې نو دوی اذ جاءهم هر کله چې راغی دوی ته بأسنا زموږ عذاب تضرعوا چې دوی عاجزي کړې وي عذاب چې پرې راغی چې دوی عاجزي ولې ونه کړله. الله فرمایي ولکن قست لیکن سخت شوي قلوبهم زړونه د دوی وزین لهم الشیطان او ښایسته کړي د دې دپاره شیطان ما هغه عملونه کانو یعملون چې دوی کول هغه عملونه د شیطان ښایسته کړي چې دوی کوم بد عملونه کول د هغې د وجې نه دوی الله ته په دې سختۍ کې رجوع ونه کړله. فلما نسو پس هر کله چې دوی هیر کړو ما ذکروا به هغه چې نصیحت پې کولی شو دوی ته به په هغې سره ما هغه ذکروا چې نصیحت پې کړی شوی و دوی ته به په هغې سره یعنی توحید او د الله د وحدانیت نصیحت دوی ته کړی شوی چې په الله باندې ایمان راوړی الله واحد لا شریک ومنئ په ایمان باندې ورته نصیحت کړی شوی. فلما نسو پس هر کله چې دوی هیر کړو ما هغه نصیحت ما ذکروا هغه نصیحت چې کړی شوی دوی ته به په هغې سره په ایمان سره ورته نصیحت کړی شوی نو دوی هغه ایمان بالکل هیر کړو. فتحنا نو مونږ پرانستلې مونږ کولاو کړلې علیهم په دوی باندې ابواب کل شی د هر یو سیز دروازې حتی تر دې پورې اذا فرحوا هر کله چې دوی خوشحاله شو بما په هغې سیزونو سره په هغې خوشحالو سره په هغې نعمتونو سره
اوتو چې ورکړی شي دوی ته اخذناهم بغتة نو موږ ونیسل دوی لره بغتة ناصافه لومبي امتحان کې پیر شو سختۍ په الله راوستلې پای کې پیر شو پای کې الله ته رجوع نه کړله الله په د هر یو سیز دروازې کولاوي کړل چې دی شکر وباسي او دی خپل منعم او خپل محسن وپیژني چې دا احسان را باندې الله کړی دغه طرف ته رجوع کی نو الله به د هر یو سیز دروازې کولاو کړل هر قسم نعمتونه ولا ورکړل دی خوشاله الله را باندې رحم کړل د دې وجنه علما وایي چې اوس کو تاسو د سړی ووینئ په دنیا کې چې په هغه باندې الله هر قسم نعمت کړی دی مال ورله ورکړی دی دغه رنګ چې کوم دی صحت ولا ورکړی دی اولاد ولا ورکړی دی هر قسم نعمت په کړی شوی دی او د هغې باوجود د الله نافرمانی کوي نو دا دې ته مو خوشحالېږئ دا د ده د نیولو دپاره دي د هر نعمتونو چې الله ورکړي دي دا د ده د نیولو دپاره دي او بیا زموږ علما یو مثال ورکړي څنګه چې په کور کې منګکان ډیر شي او کور والا مشوره وکړي چې دې لپاره پنجره راوړو او پنجره راوړي په دې پنجره کې ورته ټماټر کې دي سموسه کې دي پکوړه کې دي پراټه کې دي نو دا منګک چې د بهر نه ګوري دی دا خو دوی نعمت دی په دې کې خو دا هر څه د کور والا د ده د نیولو دپاره کړي وي نو چې کله دا منګک ته خو څوک ډېرې خبرې وکړي چې دته مه ورځه دا ستا د نیولو دپاره دي خو دې نه مني دوی ما ته ښکاري په نظر باندې هغه دی او څوک ورته ډېر نصیحت وکړي خو دا منګک څوک نشي پوهه کولی دی به کله پوهېږي چې کله دی د پنجرې نه ور ودانګي او دا ورپسې بند شي کړه سوکي نو بیا دغه د سموسه هم پرته ده پکوړه هم پرته ده هر یو نعمت پروت دی خو د یو څیز له خوله نه ورلي بس دی بیا د وتو لار ګوري خو د لپاره بیا د وتو لار دا نه وي دکه شان چې د کوم کس باندې الله نعمتونه کړي ډېر خلک به ورته وایي دا ګورې ستا د نیولو دپاره دي سم شه دی وي نه ستا نه ښه یم که زه ستا نه ښه نه وې نو الله ما باندې دومره نعمتونه کوو دا د الله نعمت دی خو چې کله الله راونیسي که نه نو دی بیا ډېرې چغې وي خو بیا د الله پاک نیول دا ناصاب هم وي او دا بیا سخت هم بیا الله پاک پرېږدي نو ځکه دا نعمت چې کوم دی دا دویم قسم امتحان علما وایي دا ډېر سخت دی دا لومبۍ قسمه د غریبۍ ده دا دومره سخت نه دی په نسبت د دې دویم امتحان د مالدارۍ ده چې دا سخت په دې وجه دی چې د دې نه وروسته فورا الله پاک انسان رانیسي بیا ولا مهلت نه ورکړي دا ډېر سخت امتحان دی نو فرمایي الله فلما نسو پس هر کله چې دوی هیر کړو ما ذکروا به هغه چې نصیحت کړی شو دوی ته به په هغې سره فتحنا علیهم نو مونږ کولاو کړې په دوی باندې ابواب کل شی هر قسمه دروازې حتی تر دې پورې اذا فرحو چې دوی خوشحاله شول دوی مغرور شول دوی مس شو بما په هغه څه سره اوتو چې دوی ته ورکړی شي اخذناهم نو مونږ ونیسل دوی لره بغتة ناصافه الله موږ ناصافه ونیسل فاذا هم مبلسون پس دغه وخت دوی نا امید پاتې شو فاذا هم مبلسون پس دغه وخت دوی نا امید پاتې شو نو په دغه ټیم کې بیا دوی نا امید او بس هیڅ امید نه ځکه د الله چې کله انسان راونیسي او داسې راونیسي بیا د الله پکړ چې کوم دی ډېر سخت بیا د انسان ځان نشي خلاصولی نو داسې کس ته مه پسخېږئ چې په هغه الله نعمتونه کړي دي په نعمتونو کې دننه هغه د الله ناشکري کوي د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي چې کله الله پاک جل شانه یو قوم باقي ساتل غواړي دوه صفتونه پکې پیدا کړي یو پکې اعتدال پیدا کړي میانه روي هر یو څیز کې دي درمیانه خوی کوي میانه روي پکې الله پیدا کړي دویم پکې عفت او عصمت پیدا کړي یعنی د حق خلاف چې کوم څیزونه دي دا غیر استعمال نه دی پرهیز کی پاک دامانی بگی الله پاک پیدا کی چې کوم قوم الله باقی ساتل غواړي غټول یې غواړي او چې کوم قوم الله تبا کول غواړي بربادول غواړي نو پاغي باندې الله پاک د خیانت دروازه پرانیزي یعنی دی د خپل ګناهونو باوجود په دې باندې الله نعمتونه کوي د بار نه چې کوم خلک ګوري هغه دا کامیاب خلک وي دا قوم الله پاک تبا کول غواړي نو حتی تر دې پورې اذا فرحو چې دوی خوشحاله شو دوی مس شو دوی مغروره شو بما په هغه څه سره اوتو چې ورکړی شو دوی ته اخذناهم نو الله یې موږ ونیول دوی لره بغتة ناصافه فاذا هم مبلسون نو پس دغه وخت دوی نا امیده پاتې شو دغه ټیم کې بیا دوی نا امیده پاتې شو فقطع پس کټ کړلی شوې دابر القوم الذین جرړ د هغې قوم ظلمو
چې ظلم یې کړو. نو الله بیا مکمل د جرړو سره ختم کی. قوم نوح چې کله د الله خبره ونه منله نو الله به عذاب راوستل، ټول یې غرق کړل سوا د هغه کسانو نه چې 2 یا 8 کسان هغوی ایمان راوړي. قوم عاد چې کله خبره ونه منله او الله به عذاب راوستو نو ټول چې کوم دی دومره مضبوط وجودونه چې کجوره به ونیسله په یو لاس سره به ایستله، دومره طاقت ولا الله ورکړی. الله به هوا راوستله یو بل را پرېښوده، 8 ورځې به هوا چلېدله، ټول یې ختم کړل. قوم ثمود هغوی باندې الله پاک جل شانه فرشته مقرر کړل، شیخ یې وواله، ټول یې هلاک کړل. قوم لوط علیه السلام قوم فرشتې په وزر کې اوچت کړل او د برې نه چې کوم دی ځمکه پې الټه کړه واپس یې راخلاص کړل. نو په دې باندې الله پاک جل شانه عذابونه راوستي دي، خو بیا پکې الله پاک د ظالمانو جرړې پرې کړي دي، بیا پکې څوک پرېښي نه دي. فقطع پس کټ کړی شوې دابر القوم الذین جرړې د هغه کسانو ظلمو چې ظالمانو. والحمد لله او تمام تعریفونه لله خاص الله لره دي، رب العالمین چې پالونکي د مخلوقاتو دي. دلته کې والحمد لله ذکر وړو چې د کافرانو ختمېدل دا نعمت دی د مسلمانانو دپاره، چې کافران ختم شي مسلمانانو ته به کار کول اسان شي. د کافرانو ختمېدل دا نعمت دی د مسلمانانو دپاره. نو والحمد لله تمام تعریفونه خاص الله لره دي، رب العالمین چې پالونکي د مخلوقاتو دي. ولقد ارسلنا او په تحقیق سره مونږ پیغمبران لیږلي دي الی امم ډېرو امتونو طرف ته من قبلک ستانه مخکې، فاخذناهم بیا موږ نیولي دي هغوی لره بالبأساء په سختو سره والضراء او په تکلیفونو سره لعلهم یتضرعون دپاره دې چې دوی الله ته زاري وکړي. فلولا پس ولې نه وو اذ جاءهم هر کله چې رالل دوی ته بأسنا چې راغی دوی ته بأسنا زموږ عذاب تضرعو چې دوی عاجزي کړې وې ولکن قصد لیکن سخت شول قلوبهم زړونه د دوی وزین لهم الشیطان او ښایسته کړي وو د دوی دپاره شیطان ما عملونه کانو یعملون چې دوی کول. فلما نسو پس هر کله چې دوی هیر کړه ما ذکروا به هغه چې نصیحت کړی شو دوی ته به په هغې سره فتحنا نو موږ کولاو کړی علیهم په دوی باندې ابواب کل شی د هر یو څیز دروازې حتی تر دې پورې اذا فرحو هر کله چې دوی مس شو خوشحاله شو بما په هغې باندې نعمتونو باندې اوتو چې ورکړی شوي دوی ته اخذناهم نو موږ ونیول دوی لره بغتة ناڅاپه فاذا هم مبلسون پس دغه وخت دوی نه امیده پاتې شو. فقطع دابر القوم الذین پس کټ کړی شوې جرړې د هغه کسانو د هغې قوم ظلمو چې ظالمانو. والحمد لله رب العالمین ټول تعریفونه هغې الله لره دي، رب العالمین چې پالونکي د مخلوقاتو دی. ولقد ارسلنا او په تحقیق سره موږ پیغمبران لیږلي دي الی امم ډېرو امتونو ته من قبلک ستانه مخکې فاخذناهم بیا موږ نیولي دي هغوی لره بالبأساء په سختو سره والضراء او په تکلیفونو سره لعلهم یتضرعون دپاره دی چې دوی عاجزي وکړي. فلولا پس ولې نه وو اذ جاءهم هر کله چې راغی دوی ته بأسنا زموږ عذاب تضرعو چې دوی عاجزي کړې وې ولکن قصد قلوبهم لیکن سخت شوي وو زړونه د دوی وزین لهم الشیطان ښایسته کړي وو د دوی دپاره شیطان ما هی عملونه کانو یعملون چې دوی کول. فلما نسو پس هر کله چې دوی هیر کړه ما ذکرو هغه چې نصیحت پې کړی شوی دوی ته به په هغې سره فتحنا نو موږ کولاو کړې علیهم په دوی باندې ابواب کل شی د هر یو څیز دروازې حتی تر دې پورې اذا فرحو هر کله چې دوی مس شو دوی خوشحاله شو بما په هغې نعمتونو باندې اوتو چې ورکړی شوي دوی ته اخذناهم ونیول دوی لره بغتة ناڅاپه فاذا هم مبلسون پس دغه وخت دوی نه امیده پاتې شو. فقطع دابر القوم الذین پس کټ کړی شوې جرړې د هغې قوم ظلمو چې ظالمانو. والحمد لله رب العالمین ټول تعریفونه خاص هغې الله لره دي، رب العالمین چې پالونکي د مخلوقاتو دي. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب